دی په مونږ ته چې مار شي پیرا کړی دي او د هغه نه بعد زبل ملګری ته سار ورخړی عائشه مولیا حرام کپڑے وغوستي دي اده کا پورټل شه سره جمع شوي زه دته اول سار ورخړی دای ولم بدل یا نه دلم بدلا او دای موتر خړی دا بالکل صحیح دي نو یو تا سار ورخړی بل تا ورخړی ایس چې کلا سرینا وخړیل شي حاله کوشي اولیا کډر چیک وشتون وی او قصر یو کو بداغه صورت سے چې دا اخیری پابندی اس پیرا شوا و اس مشتشه اشلی د عمره د احرام د پابندی نازود شوی استدغه نه بعد چې کیمه د مشته دا چاکی میں پابندی و ختم شوه به سړی سو کی باترومینای واشرومیناوی اده کا سړی ولم بیری کښلا کپڑے دا درې کی سوبینه بنده ولم بیری اسلام بدای شه په سوبینه بنده په دا میون شه مې وویل چې سوبینه بنده ویلوس وکړه سړی نه وینځي خو اس د حرام نه ووتل اس چې ووتل اس وزه مکمل شي وکړو په سوبینه بنده ولم بیری صفا ولم بیری سړی نه دغه خپل کپڑے بدل کی دا ټیم په ټیم چې کیمه دو بیي کله مې وچره بیي کله مې وچره بیي زکه چې مسجد حرام ته تلاک دا اده کا عمره کړي بده اغه نه بعد بیا نفلی عبادت کړي نفلی طوافینا کړي بده اغه نه بعد زیارتینا کړي به قسمه زیارتینا دي زی په دې باندې مخصوص زیارتینا دي بده اغه چې کیمه دو ګوشي خوان دي نه دي خو یو ر عمره میز دا وکړه چې میر د هوټل نه روان شوي بده هوټل د اطلاق نه بعد چې کیمه د میر اده کا یو طواف کو دا غټه خبره یو څه دل بچار دي جو میں طواف کو بے طواف نہ بعد دوارا کا تلمیز کو بے دے اغه نہ بعد چکیما دو لړلی صفا مروه ته به مسعی وکړه بے دے اغه نہ بعد روغلی به مسار وشتون وخریل دا شینا په ضروری دي دا اس میر عمره پیرا شوا اس کبیر بلا عمره کوي ظاهره خبره دو چې مې یو عمره باندې خو اکتفا نه کوي چې دمره خرچه مې کړې دي دمره لره نه روغلی دمره سفر مې کړې به یو عمره باندې چاړه سړی ری به کمل چې د عائشہ نه عمره کوي مسجد عائشہ ته د کسون خپل گاڑی سی ورسی به مثال چې کیمه دو مسجد عائشہ نه احرام رتړي وایغه نه بعد بیا عمره وکي پوره شه دوه عمره کوي شه پوره شه درې عمره کوي شه او نفلی طوافینا کوي شه خدا بهتره دو علماء کرام فرمی چې کسړای ډېر عمره کوي دغه په ځای باندې دا بهتره دو چې ډېر نفلی طوافینا را کوي ځکه چې په عمره باندې ټیما ډېر لګیږي چې مسجد عائشہ ته وسه به ویف نه بیا احرام رتړي به احرام شه بیار سه به په عمره شه چې کیمه د مثال یو طواف تا به بیا دوه رکعت نفل دی به هغه نه بعد بیا سعی دو به بیا سار خریل دی او په دغه دوران شه تسمه طوافینا کوي شه نو نفلی طوافینا کول دا افضل دی د نفلی د نه عمره نه لہذا به مش طوافینا کوي بشډر طوافینا چې سمره مشته مکمل ویډی بار بار مش طوافینا کوي مش په مسجد حرام شه مثال چې کیمه د محمد خانه کبه ته ویلوډ وی نفلینا کوي تلاوت کوي ذکر اذکار کوي چې سمره مش کې ریاو کی او مشته ان شاء الله ټیم په ټیم باندې مکمل ویډی د مفتیونه په نگرانی شمیر وی چې کیمه د څای کوي زیارتینا کوي مختلف زیارتینا دي چې د هغه زیارتې ته د طائف پر اطلاق ده چې طائف شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کیم سره شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبلیغ د مهنت ته پر جازي کا کیمه قرباني کړی دي د هغه ټول یو یې زی چې کیمه د ان شاء الله مشته علماء کرام شای نشاندهی ورته کوي بچازي نه سړی ګوري به د سړی ایمانی کیفیت سره جوړېږي آده کا به سړی دا پته لګي چې او دا زینه دي چې مش پکې تو به شویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره طائف خلک داسې کړي وقیدا دیدا دا هغه دیدا دا هغه دیدا دا ابوغ دا چې نبی علیہ السلام به پناپشه حاصله کړی و واده سره یو کاس مسلمان شو دا هغه دیدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه کافر نه تلو واده کده چې کیمه دو ټیک لګولو د زخمیو نو دا مختلف زینه دي به دغه ټول یو شی زیارتینا کوي ان شاء الله به چې کله میر په مسجد حرام شه په مکه مدینه شه په حرام شه میر خپل شپه پیراشي به میر مدینه ته سي مدینه ته په اجتماعي شکل شي به چې کله میر مدینه ته روان شي په دغه دوران شه میر سفر کوي میر بار بار دا خبره کوي چې په دغه ټیم شه کمیرا سه غاپ لګای او یو بل سره مخشلی کوي لیدل دي رګوري دغه نه بهتره خبره دغه دو چې میر د موقع محل په اعتبار سره ذکر اسکار کوي او موقع څخه چې دا موقع خو بیا نه ملوي موقع محل په اعتبار سره ذکر اسکار کوي او دا موقع ته شي دو نبی علیہ السلام په ورونی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمشت په تحفه شه درود شریف وړي دا کتاب دا چې په دغه کتاب شي چې کیمه د مختلف درودینه دي او قسمه تحفه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پورا بدامی سراوی به پداش میر دا نبی علیہ السلام ته کم سے کم 1000 ور هر یو ملګری چې مدینه ته رسیدي او زر ور درود شریف د تیر کړی او نبی علیہ السلام ته په تحفه شه وړي چې دا میر روړ نبی علیہ السلام نه بل څه خونه غوړي به درود شریف تخفار نه غوړي بیا درود شریف ته تحفه د پورا میش په گاډي شرغونی او میر ذکر اسکار کوي میر چې کیمه د مثال درود شریف ته راوي او دا وګونه کوي
به چې کله میر مدینه منوره ته ورسېږي به ازکا خپل خواندا و ازکا خپل آداب دي چې د هغه آداب به میش خوشي خیاس ہوتی و ازکا آداب ډېر دي ازکا دمر آداب دي چې دمر په مکه مکرمه شي نشته ځکه چې مکه مکرمه شي الله جل شانو دا خپل برداشت کوي او په مدینه منوره شي نبی علیہ السلام د الله پاک مشوقات او ازکا الله پاک فرمایلی دي چې تو سوی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی چې تو سوی د پیغمبر د اوزونه خپل اوزانه چی گئی ہے وې مش خدا عقیده دو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبر مبارک شي نمدای دا لہذا ایسا د کچ کیمه دو میش کا پچیگا و سره لګیری کچا سره د کمی جګړه کوي پچا باندې چیک ځاخ کوي دا معنا دو دغه نه معنا راغلی دو لہذا میرو اده کاینته اوتا و سړی په خپل سترګاو ویني چې کله لور شي سړی مدینه منوره ته اوتای اده کا خاموشي ویني به هغه خاموشي چې کیمه دو سړی وی چې واقعي د خواجیبا غونډه کیفیت تسه کیا شور نه کوي حالانکه په مکه مکرمه شي ډیر شور وي و دې په حواله سره زه یو واقعیا بار بار ذکر کوم ځکه چې دغه اثر کوین کې واقعیا دو چې په دغه مدینه منوره شي یو حجاز ریلوی سټیشن دا چې اده یو ریلوی لوړ دا تاسو به ووینئ ان شاء الله چې کله تاسو زیارت نه کوي به مفتی صاحب دا په باندې وګورئ سپیشل چې اده کا یو ریلوی لوړ دا او دا ریل چې کیمه دو کنه خلیفہ عبدالحمید ثانی دی په وخت شه د ترکی خلافت عثمانیه کسونه مدینه ته ریل جوړ ک به دغه کا افتتاح کولا به چې کله افتتاح کولا به خلیفہ او تروغی خلافت عثمانیه خلیفہ او تروغی به چې کله افتتاح کولا او د ریل سٹارټ ک کني د شور شریک به چې د شور شریک کني هغه خلیفہ ته جای تا ته شای دی بن کی په باندې کو ویلې جی وچ دا شور چې وخت دا ای نبی علیہ السلام په شار شه مدینه الرسول شه په بلد الرسول شه خدا سے شور نه دا جایز ریل خو شور کوي ریل ګډه خو شور کوي نو دا شور خو په نبی علیہ السلام په میغه شه نه دا جایز وته چې حضرت خودغه بغیر خو نه کېدی وته چې نه کدا شور وی په به مشته دا سریل نه دا پچار به دغه نه بعد سوګل به چې کله مشوره وشو ارشا یې باندې کړ افتتاح باندې کړ حالانکه د ترکی نه وتر غلاو تشته پر دغه افتتاح دی پورا به چې کله مشوره وکړه به وته چې د ریل میل دغه نه بیزي به بل شي په چار شي وته چې شاته دغه نه بیای دا به بیا سٹارټ کای کنه وچ بیا سٹارټ کای به چې بیا سٹارټ کای به بیا شور کای کنه وچ بیا شور کای چې په دغه دی ویلوړوي تر نه پره پاغا دی بندار ریل ویلوړ دا د افتتاح دی ورې نه او صرف د دی وجنا چې په مدینه منوره شه د شور نه د جایز چې یو ریل یې کای ایسا ویلوړ دا پاغا دی باندې بالکل بند ویلوړ دا لہذا چې میش خلیفگان حاکمان او حکمرانان دمر خیال سوتو چې د ریل شور یې نه برداشت کو ټرین شور یې نه برداشت کو بکا یو سړی په خله باندې شور کوي بداده کا بیا دبیر سي ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون دا سه نه چې تو سه اعمال ضایع شي او تو سه تپاتا نه وي دغه سره د اعمال ضایع کوله نیک اعمال ضایع کوله یو غټ سبب د چې سړی د نبی علی السلام په شهر شه پچیګه و سره راغلی به هغه کا سړی په ادب او په احترام سره مدینه منوره ته ګاټ شي به چې کله سلام کوي به د هغه خپل طریقه دو به سلام چې کیم دا مثال شو په ادب او په احترام سره او داسې ادب او په احترام سره سلام کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو خبره په ذهن شکشه نه یې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات انبیاء مش قایلی انبیاء په خپل قبر شه شمدی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل قبر مبارک شه پرېټ ته حدیث شریف شه راغلی دي چې سیک چې مو باندې درود لري وی به مو ته فرشتي رسای و سیک چې مخمخ مو ته درود وی له مو باندې سلام یې به ز په خپل ورو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وروي به شپ ادب او په احترام سره مش چې کیمه دعا دې کا سلام کوي لکه څنګه چې نبی علیہ السلام مشته مخمخ وی به شپ ادب او احترام سره مش سلام وکي وغه نه بعد پخلی طریقې سره په ادب سره مش وزي واځه کا دا وګونه وکي بیا چې مشته ټیم په ټیم مکمل ویډي به میرا سلام تسی په یوه دروازه ور غړې په بل دروازه ووزه به دا سلامینه چوکي په دغه شګو ګوشي یو خاندا ریاض الجنه مکاوي ان شاء الله مشته الله پاک روکای چې ریاض الجنه هغه ټوکړه دو چې د جنت ټوکړه دو چې روضه من ریاض الجنه چې نبی علی سلام فرمی چې د مو د منبر و د مو د کیر په میون شه د حجره په میون شه د روضه په میون شه چې د کیمه ټوکړه دو د ریاض الجنه د جنت ټوکړه دو په داسې مختلف مټې دي مسجد عائشه ستون عائشه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نوم باندې یو مټه دو چې دا ویلې دغه باندې مشاهیر دو چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یو ورغلا
به نبی علیہ السلام ته ویا خندل نبی علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله چاته وی چې د جنت ټوکړه د ادا زید دوه رکعت تلمیذ پوک به نبی علیہ السلام ته خندل چې دا غا زیدو ایک زی باندې ستون عائشہ لیکلی دی اس دا د کا سړی ته مکمل او شي دا د کا وداري وایغه نه بعد چې کیمه د حضرت عائشہ تصدیق کړه د نبی علیہ السلام چې د جنت ټوکړه د بداده کا دوه رکعت تلمیذ کی دا غارنګي چې کیمه د مثال د مختلفه ستون دي چې هغه په مختلفه هغه طرف ته منسوب دي زی په زی باندې په باندې لیکلي دي نو به هر حال دغه ټول خبره مش خیال وسوتي و د کا پښولي طریقې سره مين نفلی نه وکي و د وګونه وکي الله جل شانه تعجزي وکي الله جل شانه د عجزي قبلای و د هغه نه بعد چې کیمه د نبی عليه السلام سره د محبت اظهار کوي بار بار درود شریف ته راي قسمه درودینا سمره پښولي درودینا میرز داوی یا دغه توبه نه میروي اټیم په ټیم مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به تورې تحفه پیش کړي به دې نه بعد چې کیمه دو ملګری په کیمه ورځ باندې مشوره وشي به د مدینه منوره قسمه مختلف زیارتونه دي به دې زیارتې ته ورشي ای مدینه منوره هغه زیارتونه میجو کی چې د موت ته وي چې پلونکی دی شي زیارت ته پلونکی دی شي زیارت ته اول خو په مسجد نبوي شنه نه د امر زیارتونه دي چې ډېر خلک نه دی خبر دغه ساجزون شریډي خو د مصر چې علما کرام یې دغه په برکات سره بعض به چې کیمه دو په مسجد نبوي شنه نه زی په دې باندې چې داینه دا هغه دی دا و دا هغه دی دا د کا چې کیمه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کیمه دو کېرو چې ټول روشندانینا وټولې دروازې بند کړې د ابوبکر نه بند ولا پوس پلی کړې دي نو دا ټول زینا ډېر شاینه په مسجد نبوي شه موجود دي ځکه چې زنا مورخین وي چې د نن سبا وخت مسجد نبوي صدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت دا ټوله تقریبا تشایوا د مدینه منوره وا حکیم نږدې کینه چې اټول دیم روا و دغه نه بعد حکیم لره وی چالره به سړی لوړ نبی اسلام نو عزت خو ست چې یا رسول الله ز لوړ شو او بلش کلری عادي د مسجد نبوي نه بهر خلفي او بهر کری نوي نو دغه دیشه په مسجد نبوي شنه نه خپل چې کیمه د شای موجود دي زیارتینه موجود دي ور سره چې کیمه د مثال قبرستان دا چې په هغه شی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهید پر ته مظلوم پرتا پاشه ډېر قبرینه دي د ډېر صحابه کرام او د صحابيات قبرینه دي پاشه نو هغه چې کیمه د مثال اگر چې هغه نشاندهی نن سب وخت ډېر غرونه دو خو به هر حال د دمر نیک خلق دي میج لوړ شیاده کا زیارتینه وکي و د هغه نه بعد چې کیمه د مثال دی الله جل شانه نمی سورینه وکي چې الله دې ته نیک خلق وي د مظلوم کسونی د شهیدون وي دغه په واسطه سره امیر دا چارو کې امیر بخښنه وکي الله پاک دغه دوغونه قبلای د نیک سړي واسطاور کول الله پاک ته دی لکه نیک اعمال چې واسطاور کې ودا جایز ده و هغه نه بعد دغه په ذریعہ سره الله جل شانه سړي دوغونه قبلای به میش ازه کا چې کیمه د مثال ازه کا میش ټیم په ټیم باندې چې کیمه موقع باندې هغه قبرستان کلوسای میش اخته ورسی و د هغه نه بعد نرا بهر چې کیم زیارتونه دي آمش کوي نو میشته الله جل شانه مختلف موقع او کښلی موقع روکړي دي چې ټیم په ټیم مې علماء کرام راهنمایي کوي و زی په دې وشین ارته شای چې دینه دا زیدا او دا زیارت ته او دا زیارت ته به خوان هدا سي کوي چې عمره خو هر سړی وکي خو د مدینه منوره سره د مکه مکرمه سره چې کیم مبارک مقدس زیارتینه تړلې دي چې هغه میجویني سره د تاریخ یې میجویني میرا جنگ بدر را سلوړ شي جنگ احد میدان ته لوړ شي جنگ بدر میدان چې شه بدر میدان جنگ شو دا عادي میرو ګوري مختلف قسمه زیارتینه دي چې ټول میرو ګوري یقیني دي سړی ایمانی کیفیت سره بدلېږي او خوان یا کوي او سړی وا ایمانی جذبه ور سره جوړا شي چې دا همیش پکې توبه شویلی واقعي دغه شي نبی علی صلوات و سلام شری دلدا و دا د نبی علی صلوات و سلام چې کیمه د مثال دا کړی دي دا جنگ یې کړه چې یوې خبره ته سوچ کوي یوې نقطې ته سړی ایمان کیفیت سره زیاتېږي چې کله 7 مساجد دي غزوه خندق په موقع باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ټوله قبیله خلکو ته غاټشل ټول کافر وته غاټشل چې مسلمانانو میش ختمای به په دغه ټیم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابانه مشوره وخستا چې می سو کی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته یی چې یا رسول الله میش په فارس څخه داسې کېدی چې کله دشمن دې زیروار وي به میر داسې په زونه باندې کاندې رکندې چې دی راړې دای نشي به کاندې وکندلې سمره په تکلیف او مشقت سره وکندلې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کیما دول وژوا د نره صحابه ویل وژوا مړی خروق وینو او هر یو سړی په داسې حساب خوستلا لہذا چې کله به دا وکندلې شوې به په دغه ټیم باندې هغه دشمن روغلل خو دشمن ار پرې کېدای نشول چاوله اوس په ور پروتیا وسه کسنو پروتی دی رپ شمړشل ځکه چې ستره کان دی به د هغه نه بعد چې کیما دو الله جل شانه په هغه کافر باندې داسې یو دین روست ته پونی روست
چې ټول خپل روان شل ولوړل او نبی علیه السلام وویل چې ان شاء الله الله جل شانه کافر احزاب ته کافر دغه لشکر ته چې مدد شای ورکړه شکست یې ورکړو داسې چې دا بیا مسلمانانو باندې حمله نشي کوي دغسې لوړل به په دغه ټایم باندې چې کله ته وګورې چې یوه خبره مې پکې نوټ کړې ده دا ځکه 7 مساجد دي 7 مساجد دا معنی چې 9 جماعتونه دي وړیکي جماعتونه دي او دا چیرې جوړ شوي دي دا د صحابه هغه خیمې لګېدلې وې د جنگ احزاب په موقع باندې غزوه خندق په موقع باندې بېچا کیمې خیمې د کیم صحابي وې د هغه په نوم باندې جماعت جوړ شوه دا د حضرت عمر فاروق صاحب په نوم ده دا د حضرت ابوبکر صدیق په نوم ده دا د پلونکي صحابي په نوم ده و د خیرونتي خبره لګه دو چې دشمن ته ورنږدې چې کیم جماعت ته جماعت ته چا ده د حضرت فاطمه او حضرت علي رضی الله تعالی عنهم ده دغه څه مطلب ده چې نبی علیه السلام بچی وه وای نبی علیہ السلام تر ځای وزیمو دا یې داسې نه و چې دا یې څنګ ته کړو بلکې دا دشمن ته ټولې ناول په فرنټ لاین شوي لړو دا ټولې نه ورنږدې و دا ادې کوي د جماعت ته چې بالکل دشمن ته ور مخامخ ته بیا دا چې یوې خبرې باندې ته سوچ کوې بې یقیني سړي ته د هغه ایماني کیفیت یې زیاتېږي ورسره و سړي ته یوه فایده کېږي چې مړه دا خو مېش چې په باندې شه پروته وي ادې که مې کتابې شه ویلي دا خو مې چې په سترګې ولیدل اصل خبره دغه ده لیس الخبر کالمعاینه عربي چې دا ویې یوه خبره د خبره په غوژار ویدلیدو دا د سترګې د لیده غوندېندو شنیده که شود ماننده دیده اورېدل چېرې نشي کېدای داسې لکه په سترګې چې ووینئ بیا چې کله دا ووینې په سترګې باندې بیا د سړي عین الیقین راشي و ایمان یا ورسره تازه کېږي نو مطلب دغه ده چې الله جل شانه د میش خوش قسمتي ګرځولې ده چې الله جل شانه میش ته د عمرې توفیق وکړه الله پاک قبول کړي بیا دا یو داسې سفر ده لکه عام یو سفر نه ده دا یو مذهبي سفر ده په دغه شی د شیطان یو دا کوشش وي چې ملګري وي زیاتې نه زیاتې 10 ورځې په یو ځای تېرې کړي سره خو شیطان دا کوشش وي چې دې په میون شي څه وکړو جنگ جګړه اختلاف راولي ړینه سره بات ک او قرآن څه وایي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج په حج شی ګډې وډې خبرې بې حیایي خبرې دا شی نه او په حج شوی جنگ جګړې نه کوي دا چې د قرآن ذکر کړه د علماء کرام فرمایي چې دغه مطلب دغه ده چې شیطان هغه کوشش دا وي شیطان دغه کوشش وي چې زه د دوی مسلمانې وړینې په میون شي ته شی وکړو زړه بدګۍ سره راوله بیا میش په دا سوچو کېږي 10 ورځې میش په یو ځای سره تېرایي په ده نه ډېر نه سره تېرایي بیا په دا شی که لږ کې د طرف نه موته څه تکلیف وي یا لږ کې که موته کمای وي بیا په دا باندې زه د سره ډه بدګۍ ویلی وکړو دا د شیطان دا کوشش کوي چې د دی کې نیک عمل کوي چې دا ونه ضایع کړه نو میر دا جذباوي چې انشاءالله زوی قرباني سره وخت تېراو زوی بل ملګري ته د راحت موقع ورکوو و د هغې نه بعد وین سره قرباني داسې نه وي په شی خو به هر حال یو سفر ده په داسې خامخې ستړي ارسي بیا د دغې د وجې نه چې کومه د میر دا جذبه زوی سره وړي چې د ایثار جذبه مې چې بل ملګري ته موقع ورکوي بهترین سړی هغه ده چې د راحت په ځای شي بل ملګری مخشي کوي او د تکلیف په ځای شي خپله ور مخشي کوي او که یې دغې الټا وه دا بهترین نه ده دا بهترین نشي کېدی لهذا میر دا جذبه ځون سره ایسي بې که دا زی اوړه او تی اوړی به به دومره کښله وخت تېرېږي او دومره بهترین وخت به تېرېږي چې سبا ته بیا کوشش کوي او چې چېرې سره میلاوېږي چې څومره یو خوندور یو بهترین یو یادګار سفر مې کړی ده خدای دا بیا موقع راکړي و یوه خبره یې داسې ہوتی ہے چې که چېرې د نه یو سړي نه آدې کا د دغه آداب دغه شرایط او ضوابط خلاف ورزي وشوه خدا نخواسته الله پاک پابند میش ونیولي به کېدای شي میش ته بیا دې ته موقع نشي میلاو و که داسې وه چې مثال آدې که میر د آداب او د هغه خیال سوته به انشاءالله چې الله جل شانو میر بار بار ورولي نو دا به میش خوش قسمتي وي نو میش په دغه آداب سره دغه شرایط سره د سفر وکړي الله جل شانو میر دې پر نافع ګرځوي الله جل شانو د متعمل کولو توفیق نصیب کړي او تاسو ته واخر دعوان الحمدلله رب العالمین